او څوک چې د نبی اسلام مبارک پشان کې ګستاخی وکي برملا په لعنتونه وایي لکه څنګه چې په انډیا کې ګستاخی شوی و تاسو ټولو ته پته ما په وختي په جمعه باندې بیان کړو میډیا باندې به تاسو ته ښکاره کېږي خبره پرې نه کوم هغه کافران قسم دې زه یو خبره کوم یو جمله ویم ګویا هغه کافران هندوان زمونږ د پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي او موږ مسلمانان د پیغمبر په اولاد په علماو په باره کې ګستاخی کوو زما محترم مونږ په هغې کې او په دې کې فرق نشته یو یې په آبا او اجدادو کې کافران یې ډایرکټ په ډایرکټ ګستاخی کوي او مسلمانان یې په اولاد پسې چې علما دي ګوره په میډیا به تاسو ته یو کس ښکاره کېږي اوس راوځه د خوشي بچیه د ګرانې خطاب کنو دې بل د پلترمان ډیزایني منافقه خرکوسه چې تا دا کومې خوېمې او درېمې جوړې کړې وې چې دا چل د واغه چل د ولانمارک د ګراني د مهنګۍ ده لکه د نه سړي بچیه دا اوس درته مهنګۍ نه ښکاري خو نه شوړه دې واغسته څلور وزارت یې درته میلاو شو ګراني مراني هر څه لاړو ورک شو شان نومې دی په علماو پسې څونه کنځل کړي دي څومره رتې بدې په پټکي پسې ویلي دي په مسلې پسې څونه وایي زه سیاست والا علما نه منم زما د طرف نه جمله ور عالم که هر څه عالم هر څنګه دی که د سیاست سره وابسته دی که د جهاد سره وابسته دی که د تبلیغ سره وابسته دی که عالم هر یو مکتب فکر والا دی د عالم ټول یوه شپه خود ستا د ټول عمر د عباداتو نه افضل دی زما محترم او ته غاپې بیا په علماو پسې او قسم د یو خبره کوم تاسو به ووینئ د ده مرګ به ډېر د ذلت وي د ده مرګ به د راروان امت دپاره ګویا د نشانې ذریعه ګرځي زما محترمو داسو به تاسو په خپله باندې ووینئ چې علماو پسې غاپي او زمو ته عاجزانه د دا منبر رسول صلی الله علیه وسلم مبارک نه اعلان دی چې د خدای د ذات نه ویرېږه ګویا نبی اسلام مبارک فرمایي چاته چې الله په قهر شي په دنیا کې چاته چې الله په دنیا کې په قهر شي علماو سره په بغض واچي الله وایي چې علماو سره په بغض واچوم دا زما د قهر یوه لویه علامه ده زما محترمو الله دې موږ ټولو له امان راکړي ټول وایي امین و چا چې په زړه کې علماو سره بغض کړی د خپل امام ته په زړه کې لږ غوندې خیر هم ساتلی دی د الله نه معافي غواړه ربه زه نه یم پوه شوې ما ته د قدر او د منزلت پته نه و چې دا ستا د محبوب اولاد دی دا ستا د محبوب په ځای په موسله باندې ولاړ دی دا ستا د محبوب په ځای په منبر باندې ناست دی الله دا ستا د پیغمبر په منبر ناست دی الله د ستا د پیغمبر تاج په سر کړی دی زما محترم وای د ده به ډېر بد انجام وي او که غواړې د توبې ویسته زه خو ته د دا دغه نه اعلان کوم چې توبه وباسه د الله نه معافي وغواړه او که معافي دې ونه غوښته قسم دې راروان مرګ راروانه زندګي بعد په دې میډیا باندې مشهوره شوه څوک وایي خورې وتښتېده او څوک وایي پلانکې وتښتېده والله اعلم آذان نه خبره ده لیکن زه یو خبره کوم که توبې وینسته د علماو نه معافي ونه غوښته د رب په ذات قسم خورم د دا منبر نه لګیم تاسو به د ده مرګ ووینئ د ذلت مرګ به دوه ورځې زندګي د قرآن سره په واسطه کې تیر کې د پیغمبر په اطاعت کې تیر کې د ګویا د علماو په صحبت کې تیر کې داسې نه چې ټول عمر د علماو پسې په غبلو کې تیر کړه او بیا هغه د جومات امام تا ته ناست او کلمې تلقین درته کوي هغه استاد چې تا ته ناست او کلمې تلقین درته کوي چې بیتا خو ما پسې غبلې دي خیر دی اوس وایه کلمه ووایه که نه او بیا ستا په خوله باندې کلمه نه راځي الله دې موږ ټولو ته په وخت زنکدن کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام